الساعة وانشق القمر. سورة قمر چپائے کې د قیامت د قرب ذکر دی او د قیامت د قرب او دغه علاماتنا یو علامه چې دا نوغه شق قمر دی او معجزات د شق قمر چې دا د حضرت علیه الصلاۃ والسلام په دور مسعود کې دا ظاهر شوی او واقع شوی خلاف لمن یقول چاغي وی چې دا شق قمر دا معجزه چې وا دا واقع شوی نه دا د قرب قیامت په زمانه کې بددي وقوع کیږي اور ان شق ماضی به معنی مضارع وی تا خدا قول دا جمهور علماء خلاف ده او کم خلک چې نیکبختان دي نو اوسم داسې علما شته چې د شق قمر د معجزین انکار کوي لکه حیات ته حضرت عیسی نه چې انکار کوي وجود د مهدی سے نوم انکار کوي او هغه یو کس لیکلی دي په خپل رسائل مسائل کې چې د مهدی په باره کې چې د پیغمبر علی السلام کم روایت دي دا نفس تخمینه ده اسی حضرت تخمینن داویل دي او په دې کې حدیث نشته ده واکذا د وجود دجال نو مغه انکار کړي دي کوشش چې دجال نشته ده او ځکه چې دی وخت داسې یو جزیره نشته ده چالتہ به خلق نی رسیدلی نا کم ځای کې ده نو نیک بخت ته د جزیرو خبره کوي همغه په دې پاکستان دی دنیا کې اوسم داسې ځای نشته چې خلق شته او چاته معلوم نه دي مولا عمر صاحب په امریکا معلوم نه کړ نو کې معلوم کړي ان بیا به پریخو نو مولا عمر شته او امریکا ته پته نشته اچا ته پته نشته نو کې داغي هغه خفي کې دي چې په خلقو باندې دا نو سيزونه چې کم دي نو داغي خفا نشي کېده الکه کېدل ته وی او تا ته نخ کار نه بیا الله قرطبي وی کنه بادشاہ وخت ظالم ما پسې کسانو لکه چې پاسونو باندې سوار چې دیونی سره مړې کوي ما یو سورۃ د قران عظیم کې هغه مې وې او جمعي سورۃ بنی اسرائیل کې واقع ذکر ده وی هغه مکه زما روانو چې د افغان ته ځل وی هغه جنو سې شو جنو کې سې شو اشته نه دلته یو هغه جن دې پیرو کې دا سوق و او لا ما وګته کته چې منډي وله هغه ورته نه ښکار ده قرآن کې شته داسې اتونه خو چې په یقین وای زموږ یقین چلته دی خیال ورته کوم مولانا شته کې نشته ها شته جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا قال مجاهد مستمر معنى زائب مستمر معنی دا زائبن تلن کے دا سجادو مستمر زائبن یو معنی دا اشارہ دا چو دا مشرکانوی دا محمد علیہ السلام جادوگر دے او زائبن ختمی دن کے دے لگا زمانہ بیلار بشی او بلا معنی دا چتا دائمی دے دا وقت را روان دے مزدجرن پدی قرآن کی مزدجرن سمانا مزدجرن متناہن د دې دوه معنی دي یو د مزدجر معنی دا چې دا ظرفي معنی شي نو مزدجرن په دې کې رټل دي یا معنی متناهین اسم فاعل معنی شي مزدجرن سمانا رټل دي رټون کې دې دا قران پرټي انتهائی سرا بس وذجرا د دې دوه معنی دي یو دا چې قران وی کنا مجنون وزجر نو کدا کلام د باری تعالی شرمانه دا شو خلق کوئی پیغمبر تا مجنون دی لیونه دی وزجر او دمکی ور کړی شوی د دیتا وزجر ما پوښ کنا او دمکی ور کړی شوی د دیتا پوښ کنا او منع کړی شوی دی د تبلیغ نام مانا کړی شوی دی د سنا د بیان د مسلې نه چې کلام د باری تعالی شي او په مجنون عطف شي
یا کې دا کلام د مشرک شین معنا قالو ویذی مجنون دې لیونه دې وزدجرا امانا او شیطانانو خوف زده کړي دي وزدجرا سمانا از دجرته الجن شیطانانو خوف زده کړي دي کری بری کړي دي جنونانو فاستطیرا جنونانا مانا خوف زده کړي شوی دي په اعتبار لونتوب دو سورن مانا تخته بیره کړه تختی غټه غټه ازلا سفینه اطراف د سفینه ازلا د زلنه دا معنا پخته د کشته پخته چرته دي خدا پخته د انسان اطراف دي کنه او اطراف د کشته څه شي هغه تختی چې پکې میخونه ټکول لمن کانا کفرا دا عذاب ورکړو منګه سزا دغه چالره لمن بدل دغه چاوا کانا کفرا چې دای نه شکر کړی شو معنی یاد کا او مراد تنسوک دی نوح علیہ السلام یقولو کفر له نا شکری شو جزاء من الله دا الله ترن بدل دا محتضرن کل شرب محتضر معنی یا ذرون الماء حاضری کی بدوی بوتا داریو نمبر بوتا وقال ابن جبیر موتعین منڈی ہوئی ان کی النسلان مانا منڈی وحل الخباب السراو خبب پمانا د جلب بازے سر دے السراو منڈی وول اکتایو کتاب کیلو کن لا خببا ولا جنابا مڑے چوچتے نو خبب بنا کے منڈی بنا ہوئے الخباب السراو منڈی وحل وقال غیرو او غیر مجاہد نوئی فتحاتا لا سگود کا فاطاها بیدیه مانا عطاها بیدیه مانا اگد کا حقیتا لا سخفل نفاقرانو گڑکرا المختزر اغا غنی دشپول جوڑا ان کی کا ہزارن بشان دغا ازغو من الشجر دونو بوٹونا دا سی بوٹی محترقن سوزول شوی لکه بوٹی جو سو دے کنان منڈران پاتی شی دارنگی چشپول دے بیزو جوڑ کی او هغه پر نور سره اوچی هغه تسنشي او ډېرې دغه نو جوړ شي اوز دو جرا افتو الا من زجرتو بیا واپس کړه ودا اوز دو جرا چې دی دا مشتق دی د زجرتو نا او افتو الا دا د باب افتعال نه دی معنا اوز دو جرا کې دا دال زیادتی دی اصل کې دا اوز تو جرا افتو الا دا د باب افتعالنا مشتق دے د زجرتنا کوفرا نا شکری کړی شوی معنا فعلنا به وبهم منګه اوک پدینو او پدی قوم ما فعلنا هغه چې منګه وکړل جزاء دا بدلوا لما د عمل دا تکلیفونو سنیا بنوح و اصحابہ چا نوح علیہ السلام او دای په مرګور شو معنی یاد شو دا امام بخاری ته بیا دا ترجمه کوي ای وجدا چې طالبان مليان په دې ترجمه نه پوهیږي ما په خپل ډیر مليان ناوري دي هغه جزاء لمن کان کفرا دا بلد کافرانو وا هغه د کفاره ترجمه ده خودی د کفره ترجمه غوسه کوي ځکه امام بخاری بار بیا هغه ترجمه راوړي چې خطا نشي مستقر یعنی عذاب حق عذاب رښتینه یقال الاشر کنا کذاب الاشر معنی کی ستعلمون غدا من الكذاب الاشر الاشر المرح تکبر والتجبر اوزان غټول جی او سریشوا دو ټوکړې شو سپومای او ویني دا مشرکین سو معجزه یورزو اعراض کوي قال انشق القمر لا یو حدیث ټول دي انشق القمر سری شو سپوږمۍ بیل شو سپوږمۍ په زمانه د پیغمبر علی السلام فرقتين دو ټوکړي فرقه فوق الجبل یو ټوکړه غر له پاس وا او فرقه بل ټوکړه چوا دونو د غر نه کتا نبی علیہ السلام صحابه او ته اشهدو 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 گوان شه
وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال اخبرنا ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله قال انشق القبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين دو ټوکري شوي فقال لنا اشهدوا بس ورتاسو یو خبر وکړه دا ډیر علما دي چې ما با شروع کړ بیا پاتې شو دا پونه شي ته نا وخت راځي کنه ځکه تا نه سبب پاتې شي تاسو یار زه سوس کوم تاسو په خپل به سوس ورزم سوس کړي زما ګوره تاریخ ته په دور حدیث په کتابونو کې د وخت د پابند دی اوسه کال پابند تاسو سوس شو زه بچرا تاسو ملا چې نس کړم ما باینن بم چې نس کړم خالي علماء کرام توجه کړو تاسو توجه کوئ ها اته کال مسلسل تعلیم اسلام کې پڑھائی کړې ده د ټیم نه بلس منټه مخکې حاضر شو مال نو سوچ کوئ ها ډیر علما داسې دي چې د شق قمر خلاف دي او پای کې وجه دا ده چې چا کتاب کتلی کنه دای لیکل بعض روایتونه د ابن عباس سیب نه دي حالانکه شق قمر دا د نبوت پیزم کار دی ابن عباس سے غور پیدا نو یو روایت ابن عباس سے ابن دی بر روایت انس سے ابن دی او هغه شق قمر په زمانه کې د 5 کالو نو دا دواړه حضرات چې دوی نه روایت دي نو دواړه کې شرانو نو دوی روایت څنګه ومنو البته صاحبي واقع عبد الله بن مسعود دی او ځکه دی نحنو اندو دا دوه روایتونه مونږوي نو سوال دا دی چې عبد الله ابن مسعود یو صحابي دی به مصدر من الصحابه ذکر کا او قران نوم ثابت ته چې ان شق القمر او بیا دغه تایید وشو چې قد شق د بیا په دې کې اختلاف راغی اګه ته ابن عباس کې شروع او ته چې انس کې شروع نو زه تاسو دایما چلکا ابو سفیان خو کافرو او هغه وخت چې څو کې دا روایت وي نو تا حدیث رقل بیا څنګه منل حدیث رقل راوی ابو سفیان دی بابا د اسلام وی هغه یوان دي او واقع سبب ته چې لکه دې چې څو کې دا معاملې په دې راغلي دی وړو مسلمانانو زینه منو دا مړه د حدیث د انکار لپاره یو لار ته ځان جوړه ورنه ابن مسعود وی نحنو عنده خلاص شو کنه چې یو حدیث صحیح ثابت وي مفعل الراس والعين او هغه صاحب انس دی یا ابن عباس دی نو قد سمع من الصحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین چلو وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن جعفر عن عائشة بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن انس قال سأل ابو مكة اي اليوم تپوس کړه مطالبه کړه مکه ان یوم آیتن چخول چې دوی ته یو نخا چې دلالت کوي په نبوت ته حضرت سے باندې فارام انشقاق القمر وای خود ورتا بریدل د سپوږمۍ دای مطالبه حضرت اشاره وکړه الله دو ټوکړي کړه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال انشق القمر فرقتين او تفسير قوله تعالى تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر تجري باعيننا روانه دل دا کشته په نگرانی زمنګ سره اعین جمع د عین د نگرانی شو او کې نگرانی معنی نه کې نو تجری باعیننا نو داتل روانه دل باعیننا جزاء لمن کان کفر مقامغ د اعین زمن باعیننا په اعین زمن بس موږ مخ نور پښتو باندې پیوړل جزاء ٹھیک شو گا جزاء لمن کان کو ګرځا ډیر ادب دي او دا ګور قیامت پر میدان بقایمیږي والله مخي ودرېږي ارو ګړبړ نه دی پکا ولقد ترکنا آیتن امنګ پریخه دا ها دا کشته آیتن یو نخا د عبرت حال میں مدکر اجته سوګ نصیحت هغه سن کې تاب حاشیه برکتلی کې نه کتلی
نو کې کتلی خډيره خده کینی ماستاسو د ټول په ځای کتلی ها اشاره ضمیر دې کشته تا کشته د نوح علی السلام چې دا ترکنا آیتن دا موږ پریخه د خپل د قدرت یو نخا او ځکه سوال دا دی چې آیا دا ها ضمیر قصید کشته ته اشاره ده او کې عین کشته ته اشاره ده نو دې کې درې خبرې دي بعضوی چې ها ضمیر قصې ته ده قصصم قران کې ذکر کی او عبد الوارث تیمه چې قصصم په قران کې ذکر کی زما ایمان خدا دې اوس نور نه خبر زم چې قران ویلی چې دا کشته وا د دې یو خبر په مقابله کې چې چره دا نه وي او ټول جهان خلق ویلې چې مونږ کشته لیدلې ده نو پای کې دمر صدق او تقویت نشو کېده چې څومره د قران په یو ټکی کې کمال دی خلاص قران چې شته نو خلاصته دیمه خبره ده چې رسول روایت راځي چې اوایل د دې امت لومبو خلق دا کشته د دې څه اجزا لیدلو دا مفسرینو مې بخاری کې راځي دیمه خبره حاشیه د حافظ ابن کثیر نقل کړی ده چې ترکنا ها کی ضمیر اگر چې دی سفینی تر نوح تراجی دی وایل سفینی ته نه راجی جنس سفینی ته دی هغه د نوح کشته د جنس نه مګه کشته په دنیا کې اخیری او تاسو ګورئ چې څنګه دي څنګه چې دا کشته په دریا منډه وای نو کشته په دریا منډه ولا او دا د ابن کثیر یعنی ابن کثیر الظاهر ترکناها اے من ذلک جنس السفن من ذلک جنس السفن دای جنس السفن ته اشاره شو خو دې کې څه ښکار نشته اوس دا انټرنیټ ته انټرګټ ته خدای ولانجه را غار راته چاوي چې د نوح علی السلام کشته راوته وي په تاسو چې تکتلی یعنی نوې دوی په جودي غربان انګريزان لاړ ته کې واوري وی هغه کنيستلي او کنيستلي پکې کشته رااله اما د چا خود پته د درې منزله دا کې صدا هو الله عالم بالصواب لا نصدق ولا نكذب دا كل ذلك غپ و شپ الى اخره تیر خبرې دي ٹھیک شو کنه چلو قال قتلت ابقى الله سفينه نوح الله پاتې ساتلی وا کشته د نوح عليه السلام حتى ادرك اوائل هذه الامه تر دې چې ادرك لدل ودا د دې امت رومبو وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فهل مدکر لک صبر کا فدی کی قرات تے بعض کے دے مذکر بالذال او بعض کے مدکر دے ٹھیک شو کنا نو اصل کی خدا سو زال په دال بدل دے دال په دال کی مدغم دے نو چاویل مذکر نو قبل الادغام دے او چې چا مدکر نو بعد الادغام دے القراءة المشهورة مدکر بالدال چلو فعل میں مدکر مانا مگر آسان کرے دا قرآن زباب ہوئے باب ولقد یسرنا القرآن لذکر فعل میں مدکر قال مجاہد ہوئی حوّنا قراءته حوّنا آسان کرے دے منگا دا قرآن تاسو تا حوّنا قراءته شکر دے خدا پاکا چې بخاری کې دا ټکی شته زه خبره کوم چې تاسو ما غوړې منګره نه راځي ها یاره نه یو ځکه چې دی او تاسو په ته ډیر ورغلای خدا لمه غو خبره کومه حال میں مدکر زمن باز چې کم عالمان ندي نو اغیداوی حال میں مدکر منگ دا قرآن آسان کرے سوکھ چکران دے قرآن آسان دے قرآن آسان دے خدای بندہ دا خدای کتاب دے خلاصہ کے دانی کوستانی عالم لکھلے دا مصنف یم نشته دے غیبان سوک نه پویږي په قرآن به څنګه پوښ تاسو قرآن دمره حلقه کتاب وګرځو قرآن عمره ګران کتاب کائناتو کې نشته
اور مولانا شاہ ولی اللہ رحم اللہ علیہ کی 100,000 تفسیر مطبوعة للقرآن قد رأيتو 2,00,000 تفاسیر دا قرآن لیکل شوی دی وی سشتے سنشتے اتارا ہو جی کرا اس پہ خود لانشا تفسیر فرشتہ مشتے تفسیر عرفہ شتے وشو کنا او تفسیر جیلانی دے تفسیر گیلانی دے پلان کہہ دے پلان ڈگری راو دی تفسیرنا نو الکه چې دا 2,00,000 تفاسیر د قران دی خدا ګران دي ځکه به زموږ تفصیل لیکل شي دي کنه کدا آسان وي په دې باندې زموږ تفاصیل لیکل کېدل قران عمره مشکل کتاب ګوره یقیني نشته ده او دا امیر صاحب گواد ما بیگا بخاری دا کتلا حالانکہ زما کو تقریبا کم سے کم 43 کال 45 سال د قران په درس وشل الحمدلله او واحد مولا په پاکستان کې زم چې بغیر د لیکلي قران نه کې درس کوم لیکن بیا هم چې کم دین زه اوسم په نه پوهیږم زه خو تعالی کوم ځان په کړوم قران عمر ګران کتاب په کائنات کې بل نشته خدای دې پاره دا څه خبره مکه چې آسان غنو ها دا ویا حال میں مدکر هوا ناقراته بس موږ د قران لوستل آسان کړی دي وړي کې بچیم قران ویل شي دا صاحب دي الفاظ ما د آسان کړی دي د حاشیه او معنی لیکلی دا او ډیره یسرنا حفظه و معناه قسطلانی لیکلی دي یسرنا حفظه و معناه الک یادول درته آسان دي لزمانه آسان ده لزمانه خو آسان ده لیکن یادول آسان دي اوس د دې مطالب او مقاصد معلومول بحر عمیق لا ساحل له بحر عمیق لا ساحل له دا قدمره ډون جوور دریاب دی چې دغه ساحل نشته دا سمندر نه دی بیا بون چې ته ساحل معلوم شي خو دا قران د علومو ساحل نشي معلومه دی او تفسیر اتقان او برهان لیکل دي هر دنیا کې چې څومره علما دي هر چا د خپل استعداد مطابق دغه نه اخذ کړی دی او زه دغه مثال داسې درکما لکه څنګه عبدالوارث ته څنګه مثال ورکما لکه دلته دریاب بهږي او ما څنګه چې کم دی کنه یو منګې دی هغه د 100 کیلو دی تاسو یو منګې دی هغه د 8 کیلو دی بل څنګه منګې دی د 10 کیلو دی بل څنګه منګې دی د 1.5 کیلو دی بل څنګه منګې دی د چټاکې دی بل څنګه منګې د سرسایي دی هر چا دی دریاب نه خپل منګې ډک کړي دی خود دریاب او بسوک رای ساول شي د قران د علوم مثال د سمندر دی او دا علماء مثال هغه ظروف مستعده لعلوم القران هر چا د خپل ظرف استعداد مطابق هغه نه بلوغ ډک کړي دی بس هغه پوښو کنه یسرنا القران هو انا قراءته یسرنا حفظه و معناه واقع دا ډیر آسان دی جنکم قران یاد کړه واړو واړو بچیم یادې دلته یو الکو وړي کې باندې نیوس نشته ده آیت کو سورۃ یاسین یادو حالکه ما سپینګری ماته نه دی یاد آی وړي کې ونه بچی ته یادو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ازما یو وړو باندې سید ایت قران یاد دی او بلکې دوی دي ایت یاد دي حافظانو کور دې الحمدلله نو او هغه یو ته الله دمر حافظه ور کړی و چې یو ځل به قاری 61 واورید ا رکوع ورته یاد و نماز دمر زین دې قرآن یاد کنه قرآن یاد کال کې دنه قرآن یاد شو هو انا قراءته هو انا حفظه هو انا معنیه واما المطالب او بحر لا ساحل له جناب وبه قال حدثنا مسلم عن يحيى عن شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمنع كهل مدكر شیخ د پندایوی ما څنګه پروفیسر راغی ما ته شیخ صاحب میں پروفیسر ہوں اسلامیات کا لغت میں اللہ نے مجھے بڑی مہارت دی ہے نما اور ہاں مدامتان کا کیا ترجمہ ہے اناری کالے میں کالے کا ترجمہ نہیں ہے وہی دیم کا نا میں نے دیم میم نہیں صحیح لفظ بتاؤ صحیح معنی بتاؤ
ये कल से माँ और मैं जब तक किसी उस्ताद से कुरान न पढ़ा हो तो कुरान समझ में नहीं आते प्रोफेसर साहब। फाल में मुद्दकिर बाब कौली आजाद नखल मुनकाइर, आजाद नखल मुनकाइर ए तनी द कजरू दी मुनकाइरिन डडी डट खाली और दलत आजाद नखल मुनकाइर, आजाद नखल मुनकाइर दलत मुनकाइर सिफत मुजक्कर दे और सूरत हाका की आजाद नखल खाविया सिफत मुअन्नस थे। हाशी चिकम जवाब और करे दे दागा ढेर खरे आगे दा सूरत कमर के लिहाज द लफ्ज से दे नखल लफ्जन मुजक्कर दे और सूरत हाका की द मानी लिहाज से दे मानन मुअन्नस थे। उस्ताद यो खबर हो का कल कल दासी हुई ची लिखले शेवी सड़ी सखा और सड़े ख्याल नहीं करी खुश अनो मौलाना अब्दुल गनी जाजरवी नुम मशहूर तस्वारे दे द पेंडे शेख अवाइल के तर्जुमी शागिर्द दे आए किस्सा को ले ब्या शेख मुंग तक करे वहां शेख बकाले जो कम शेवी लिखे न ब्या ब्या तो गोल चुदा सही निकल दे अरे माँ तर्जुमा कोला ओला ओल के पुखाने जमाना के नमा बेची आजाद नखलिन ये जिन्स है इसलिए इसकी सिफत यहां मुजक्कर आई है। हो चुका ना मैं जिन्स है जिन्स है जिन्स है यौकाली दा जाजरवी से मात वे चापी कुल माती आजाद नखल मुनकाइर ये मुसीफत मुजक्कर कैसे आया है। मैं ये नखल इसमें जिन्स है मैं जी इसमें जिन्स है मैं विव्या तब मैं जी इसमें जिन्स है दो तीन जमात इसमें जिन्स मैं जी आप तो तर्जुमे में जिन्स पढ़ाते हो। अच्छा जाओ कुरान पाक ले आओ चका चिरा रही की जिन्स करो विदा हो असी वर्तवी इसमें जिन्स है वालते जिन्स कम तहरीर से कमूली के लेशिन अभी तुम ख्याल कवे पाकपल तहरीर बान दोबारा नजर से आता है। चलो जी अजाबी जमा अजाब व नुजुर और यरउल जमा जी दाल सरद के दाल सरद है जी यानी पदाल सरा यानी माना दाल दाल नहीं दे वेले दाल वेल दे दा मुद्दकिर बिदाल दा क़िरत मशहूरा दे मुशुद्दी दा मुशरिकीन पस दा हलाकतना काशीमिल मुख्तज़िर पशान दा गनु मेदा करशो दशपूर जोड़वन की हाँ सब्बहुम बुकरतन नाजिल वक्त सबाख वक्ती जगह सब्बहुम सबात हुई बुकरतन सबात हुई तो वक्त सबाख वक्ती अजाब मुस्तकिरुन दाइम और चाहिता उलमा अजाब कब्र में और मंगोते फजूक अजाबी व नजुर जी दादिस इमाम बुखारी अखफल उस्ताद मोहम्मद जिक्र गई और दिलते दा मोहम्मद मुतलकन जिक्र दे न प्लार जिक्र दे न दबल चा जिक्र दे तो दा सूख दे दिल की दा मोहम्मद इब्ने अब्दुल मालिक इब्ने अब्दुल अजीज इब्ने जुरैज दे तो हदसना मोहम्मद इब्नु अब्दुल मालिक और ब्या अब्दुल मालिक दा अब्दुल अजीज वे दे और गद इब्ने जुरैज वे दे जी जी قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عبد الله قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر
باب تفسير قوله تعالى حاصل دا شو چې عبد الله ابن مسعود وایي ما حضرت مخیب د دال په دې زال وې په حضرت نکیر او نک خو چې بیا مې حضرت نه په خپل واردل نغی دال وې نو معنا دا شو چې اشاره شو تعدد د قرات ہوتا باب تفسير قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې شکست به اخري دا ډلې او وا بړې دوی شاګانې دا دبر د ادبار نه دی ادبار شاګانو ته وي دبر خو یو ته وي لیکن دلته دا دبر ذکر کړ دی او په حذف الف سره چې ادبار دی لوی د موافقت رؤوس الآیات سورۃ قمر نه خو یو بل نقطه قسطلانی ذکر کی اغداد چې ادبار ذکر نه کړ دبر ذکر کړ اشاره ده افراد د دبر ده یعنی هر فرد دبر اړولو کې سره ویرس یولون الادبار نو معنا چې خلق په فوج په شاګان واړو تختیدل او کې دې چې باز په دې ولاړو ته چې دبر وي نو معنا دا چې هر فرد شا واړو یعنی هر فرد او تختیدل دا معنا وفي قال حدثني محمد بن عبد الله بن حشر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كرمة عن ابن عباس التقي وحدثني محمد قال حدثنا عفان بن مسلم عن غريب قال حدثنا خالد عن كرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو في قوة يوم بدر اللهم اني دا ګوره حدثني محمد راوړ او دلته چې کوم دی نو سند نه ذکر کړي محمد سوق دی او قسطلانی چې دا محمد ابن یحیی الزهالی دی او دا امام بخاری لوی دشمنوم دی استاد هم دی نو معلومه شو چې د خپل استاد نه روایت اخلي صحیح خو په مینا نه غوړې خاپ لار ور ذکر کې څوګونه به دا څوک دی او چې محمد حالانکه دا محمد ابن یحیی الزهری دی محمد ابن یحیی ابن عبد الله الزهری او دا محمد ابن یحیی هغه سړی دی چې امام بخاری سره په خلق قرآن باندې باسو او بیا امام بخاری ته سبد رزم ویلو او حتی کې اعلان کړو چې رسول د خلق قرآن قائل وي او د امام بخاری مؤید وي زما د درس نه پاسه امام مسلم را پاسه راغی داغه سره بیا هم ته سند روایت تاسو ته دي قبه چې کومه ده کنه دا قبه خیمه ته وي خدا په شکل د ګمبد وي او ځکه دی وته بیت صغیر وي او اوس دا قبه زی په دې مردان ډک دی ارزمګه تلو نو زی په دې د لاري داخله خرسي د باقینا ماته سوي دلته کې ټول فلازي سقمشته وری خیمه وي پکې دوه کسان درې کسان راځي شي دغه یو خیمه حضرت لپاره جوړه وا د بدر په میدان کې اوس کی چره تلاړي ته خو نزي خو الله تا ما سره بوزي کنه او الته کی اغه کې مسجد العریش جوړ دی اوسه لوی جمعه ته ما پکې تحیت المسجد کړو الحمدلله وکنه یوم بدر اللهم انی انشدک عهدک و وعدک الا زتان طلب کوم پورا کول د وادیستا او پورا کول د استا عصود الله پاک انا سننصر رسلنا ٹھیک شو کنا ولقد څنګه سورۃ الصافات کې سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون كتب الله لاغلبن انا ورسلي ندادي ان شودک عهدک الا مطالبه کوم دتانا پورا کولو د آستا چغه امداد دی ووات کوادیستا اللهم الله انتشاء وانتشاء متعال حذف انتشاء هلاك المؤمنين الله کی تو غواړي هلاکت مؤمنانو لا توبت بعد اليوم پدیز مکوا ستا عبادت نن نفس بیا اون کړی شي مطلب پوښي معنی کې دا بدرین شهیدان شي نو څوک به پاتې شي نبی به مر سره شهید شي او بیا بل نبی خوراتلې نشي نو دنیا کې بیا ستاسو توحید چرچا ختم شي الله دې مسلمانانو امداد وکړي
او ډیر الحاص دعا کړي وا فاخذ ابو بکر بیتی صدیق اکبر نبی علیہ السلام د الله سنی سره فی حسبک یا رسول الله الححت علی ربک کافی د تعالی دغه دعا اے د الله پیغمبر ډیر په مبالغه دی وخت دا دعا وهو یسب فی الدر او نبی علیہ السلام یسب لفظی معنی دا ټوپه او پسغره کی خدای معنی کی یسب فی الدر په جوش را پاسید سره د صغرینا بجوش را پاسد سرد صغرنا فخرج ويقول سيوزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم قیامت وعده دوی دا تیشو کنا موعدهم والساعة ادها قیامت لوی مصیبت تے وامر او دیر تریخ دے دا امر چکم دینو دا دا مراری نده دا مراری ولی وی ځکه چې امر کې دوه احتمالو شاید د امر رو د مرور نه چرتنی نو کې د امر رو د مرور نشي نو معنی تیریدل ځکه امام بخاری و چې نه د مرور نه دی بلکې من المرارته او مراره د مرتن نه د مره تریخ سیز ته وي هغه شی چې قابو یې سره برداشت نشي کولای وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني يوسف بن معاذ قال عند عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت لقد انزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكه واني لجازه انا ابو بني سعد یعنی په ابتدایي زمانہ وا زلا جنیو ما لوب کون کی دانه چاله به ما بل به کوله یعنی هغه جنیر چې لوب کون کی لوب غاړه بل ساعت موعد ساعت ودا و امر آسان دي چلو وفي قال حدثني اسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن كرمة عن وفاة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي قوة له يوم بدر ان صدق عهدك وعدك اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا فاخذ ابو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله فقد الحقت على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول لا يلزم الجمع والمدخول بل ساعة موعد وساعة اداه امر سورة الرحمن واقيم الوزن يريد لسان الايمان سورۃ الرحمن درې رکوع دي پاول کې دلایل د توحید دي او په منځ کې تخفیفات اخروی دي په اخر کې بشارتونه دي 14 او 31 مرتبه په کې فبای اعلی ربکما تکذبان راغله او دیتا عروس القرآن وي عروس معنا د قرآن هغه مزینه حصہ وزي خپل معنا کوم بیا ما یو ځای کولی دلا ما مکه معنا کولا خو دلیل دا څخه اوس اخشته شته او دې ته صورت ته عروس القرآن ذکر چې دې کې د جنتیانو د ناو ذکر دی عروس القرآن پوښي د جنتیانو د ناو ذکر دی استاد ناو ذکر په دې کې شته کنه ذکر دې ته وي او څنګه او دغه سترګې توري ملاقات وسره کې د خیر سره زمخني واقیم الوزن او قائم اساته تول لرا مراد وزن لسان المیزان دی ورا مولانا سیوا یو دی د میزان چابړي دي چې کم کې تل پرته دغه وزن پروتي او کم شی ته تللی یو بر دانه ده یو دی دانه په منځ کې چې کوم سره معیار معلومي آیت لسان وي هغه جبره جی نو چې بالکل لکه داسي او داس بالکل پکې مېز کې راشي او دا لسان بالکل او کې دا نه دی خو شو لسان دی خو شو یو ورته ثقيل چې بل خو خفيف شو امانه دا جبه برابر ساتي والعصف بقل الزرع اذا قطع منه شيء قبل ان يدرك فذلك العصف والعصف قران وی عصف ستوي وی بقل الزرع دا اغا شین فصل دے اذا قطع منه قبل ان يدرك کله چې غس کړي شي مخ کې د پخېدونا فذلك العصف دي شو کنه او دغه تسوي بوسم وی ورته جی والريحان ورقه هو الحب الذي يؤكل منه والريحان معنی کی ورقه دیو معنی اگر چې د ریحان معنی رزق دی خدا غو چونکه مختلف معنی دي یو د ریحان معنی ورقه دی معنی د دې فصل پانو ته وي دیم والحب الذي يؤكل منه
هغه دانو تم وی چې کوم د فصل خوړل کیږي لکه غنمو دانا د جوارو دانا د وربشي دانا دا بذات خودم خوړل کیږي والریحان فی کلام العرب الرزق عام معنی دا د چې ریحان عرب لغت کې الرزق خوراک دی وي وقال بعضهم والعصف يريد الماكول من الحب ذو العصف چې قران وی هغه دانه بوسدارا امام بخاری وی چې دینه مناسبه الماكول من الحب هغه دانی چې خورل کیږي والریحان النضیج الذي لم يوكل او ریحان هغه نضیج ته وی نضیج په معنی د منزوج په خکړې شوی شي الذي لم يوكل چې کچنه خورل کیږي وقال غيره هو العصف ورق حنطه پانی د غنمو وقال الضحاك العصف حاتب بن بوس وقال ابو مالك العصف اول ما ينبت تسميه ابو مالک الاسست اول ما ينبت بس اول هغه فصل توي چې په پټي کې زرغون شي بس تسميه النبت حبورا نبتيان ورته حبورا وای لکه تاسو ورته سوای ګډ دلته خلک ګډ وای شوتل غیا نو پوجګن هغه اوله حصہ چې هغه شنشي راته تاسو ګډ وای وقال مجاهد العصف ورق الحنطه والريحان الرزق وش قد مره والمارس اللهب الاصفر والاحزر د اور اغشنی او زړی لمبي الذي يال النار چې کله اور بلای کنا او لرګي اور واخلي او په دې لرګي باندې کوم شنا یا زړه لمبه اوچتيږي ناغي طويل کې مارجه اذا اوقدت دا لرګي بل کړی شي وقال بعض من مجاهد رب المشرقين للشمس في الشتاء عثمان مجاهد معنی کې رب المشرقين نو دلته کې تسنیه رااله نو مشرق خو یو دی او قران چې مشرقین دي او دغه جواب امام بخاری کوي چې یو جهاد ته جهاد ته مشرق خو یو دی خو چونکی یو جای شروع د اوري دی یو جای شروع د جمی دی نو چونکی دا مشرقین په اعتبار د موسم دی مشرق الصيف و مشرق الشتاء ورب المغربين ومغربها في الشتاء والصيف لا يبغيان مطلب دا چې کنه چې مشرق الصيف هم شه مشرق الدغه شه ٹھیک شو کنه انو تاسو قران ویل هغه تاسو پته ورب المشارق هم دی او سورۃ رب المشرق والمغرب لا اله الا هو دی نو مشرق مفرد دی مشرقین د تسنیه رااله صافات کې مشارق جمع ده تو کم صورت کې چې مفرد دی نو استباع د جهاد دی کم ځکه چې تسنیه ده په اعتبار د موسم دی او کم ځکه چې جمع ده په اعتبار د یومیه سره روزانه حرکت زې چې کم دی هغه بدلیږي جی لا يغيران لا يختلفان یو بل سره نه ګډیږي ها المنشآت مرفوعه من فعله من السفل ولو الجوار المنشآت قران وی چې الله په قبضه کې دي هغه جازونه اوچت کړي شوی کشته اوچت کړي شوی امام بخاری چې منشآت هغه دریاب هغه کشته ته وی چې پاغي کې بادبان لګیدلی بادبانی غټ غټ دالونه لګیدلی او هغه بیا دا ملاح چې کوم د کوم خو هواي نو پر سره واړی نو باقاعده ریوري بیا منډه وای نو کومه کشته له پاسه چې بادبان وی آیت منشآت وی او چې کوم باندې بادبان ني رایتوام غیر منشآت وی نو المنشآت ما رفع من قلعه یا ما رفع قلعه دوه لغت دي او قلع په معنی بادبان دي فاما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت بس چې چا بادبان نیو چت نو قلع نه ده وقال مجاهد بن حاتم اي الصفر زیر الصفر زیر پیتل یصب علی رؤوسهم ا پیتل چې د په جهنم باندې به ګرم کړی شي الله ته موږ ساتي او بیا بل په سرونو واچول شي يعذبون بي او په دې به سزا ورکول کیږي خاف مقام ربه يهم بالمعصيه ولمن خاف مقام ربه هغه سړي چې د الله په عدالت کې ودریدون یریږي هغه لپاره جنتان دي اوس د امام بخاری وی چې دې نه خصدا يهم بالمعصيه فيذكر الله فيتركها دا سړی چې قص کوي په معصیت د معصیت ګناه قص کوي بیا چې د الله یاد شي نو سپور تو بګار شي دی الشواذ ذهب من نار شواذ لابم شغله ده او شوا مدهام متان
سوداوان من الریه هغه معنی شو ما توی هغه سړي ز پروفیسور یم شیخ ورته کې پروفیسور مدامتان ترجمه هوا هغه د معنی تور وی غلط دی نو است کې بخاری دی ویل نو پته ولګیدا مدامتان پوښ کنه معنی دا سوداوان من الریه معنی هغه تور اخکاری دن کی لوجه د زیاتوالی د شینوالی نه وی اصل کی شین اصل وی شین خو د لرو نه اخکاری ولکه چت توخه چې د بوټو د ګور تور اخکاری او بل ماندا د سوداوانی من الری د زیاتی صحرابه په بنا باندې تورواله ته مایل وی چې کله بوټه خاص صحرابي کنه خو غوړ پړی خو بوټه ازمکه مستوي او وره ډیری ورکه نو شنکاری دی راځي ګورا سلسال خټه ته دلته بعضی کتابونو کې تین لیکل دي بعض کې نشته سلسال ته تینن خلطه برملن اخټه چاغي سره شګه شریکه کړی شي فسلسلا بیا دا आवाज کوي کرنګيږي کما یسلسل الفخار لکه چې ټیکرې کرنګيږي ويقال منتن او دانی سلسال هغه خټی ته وي چې هغه خمبيره شي بدبوئی یریدون بی صلا یقال صلصال دا صلا او صلصال په یو معنی سره دی کما یقال سر الباب عند الاغلاق आवाज کو دروازې په وخت دا بندولو دروازه ته باندې نه چني کوي کنه आवाज کوي وصر سرا دا ګره سر وصر سرا دې دوه یو معنی ده لکه صلا وصلصلا معنی کرنګار دی आवाज دی نو د سر بالتشدید و صرصرا یو معنی ده لکه مثل کبته یعنی کببته اوس ګره کبکبته او کببته معنی یو ده ایک الټا کول فکب کی بو فیها هم والغاون معنا کببتم ویل شي او کبتم ویل شي ودارنګ صلا وصلصلا معنا یو ده میوی کجوری او رمان انار جی وقال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهه واما العرب فانها تعدها فاكهه بس امام بخاری لقونه خپل مزاج ښکارا کوي ګوره امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دا دی چې دا کجورا او رمان چې دینو دا فاکهه نه ده دا امام ابو حنیفه مسلک دی او دای وجه علما لیکي چې دا نخل کجورا چې دا نو دی کی اگر چې تفقوم شته خو غذایت په غالب دی دارنګي دا رمان چې دینو په دې کې غذایت غالب دی امام سے رحم الله فرمای چې دا رمان او نخل فاکهه نه ده باقی ائمه وی چې دا فواکه کې داخل دي امام سے یو خبر ادا کی چې قرآن فاکهاتن پدې کې میوي دي بیاوی و نخلن و رمانن نو دا وو عاطفه ده عاطف مغایرت تقاضا کوي معلومه چې نخلن و فاک چې دی و رمان دا فواکه کې داخل ندي امام بخاری په دې باندې زور لګی چیرې احناف چې داوی چې دا نخل رمان میوي ندي د دوی دا توجیه غلطه ده بلکې فاکهتن کې عموم ده ونخل ورمان کې تخصیص بعد العموم ده او پاغي باندې یو دوه درې آیتونه پیش کړي وایي نشو کنه من کان دو لله وملائکتی وجبريل او میکائیل ملائکه مخکې ذکر جبريل میکائیل فرشتي نه دي یا رکعت لسم آیت سورۃ حج پیش کړي یتلو من فی السماوات ومن فی الارض بیا کثیر من الناس من فی السماوات ومن فی الارض انسانان رااله بیا کثیر من الناس څنګه ذکر کړي دا تخصیص بعد التامین دی ٹھیک شو خدای جواب دادی چې امام ابو حنیفه رحم الله چې دی تا فاکهه نوې هغه د دی وجنا چې مبنه د ایمان په عرف دا آل کوفه بدیتا میوه نوې دا به د غذا په استعمالو
نو په دې اعتبار سره امام بخاری وایي چې یو سړی قسم وخوري چې لا آکل فاکهه فاکل من النخل والرمان لم يحنس، زکه چې مبنى د ایمان په عرف باندې دا دانه چې دا دغه فاکه نو نه دا امام سے چې کومه خبره کیه جدا خبره ده. چلو وأما العرب فإنها تعدها فاتحة كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. اوس ګوره صلوات جمع را صلات وسطى تاکید دی پار راغې او داري فاکین پس رومان نخل دام تاکید دی. فامر بالمحافظه على كل الصلوات ثم اعاد العصر، دا عصر ذکر کے تشدیدا کے تاکیدا كما اوید النقل والرمان ومثلها لکدا تیر شش. ألم تر أن الله يحيي له من في السماوات ومن في الأرض ثم قال كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وقد ذكرهم في أول قولي من في السماوات انسانان ذکر باول د آیت کې راغله من في السماوات ومن في الارض کې کنه. وقال غيره أفنان أي أغصان، افنان معنی د اغصان، اغصان معنی دالو ته ویجی، او میوی د باغونو د جنت نږدې دي. امراد نږدې سے ما یجتنا قریبا، هغه شی چې د بوټن اړول کیږي هغه آسان دي نږدې دي. وقال حسن فبأي آلاء نعمه، اساس مخه نه وخت اخلاص بولي شابه تکرار. شأن معنی الله په هر وخت یو خاص کیفیت کې دی. هغه څنګه دی یغفر ذنبا ويكشف کربا، الله گناه بخي مصیبتونه لرکي، يرفع قوما یو چتي مؤمن ويذو آخرين الى اخره. او دې کې مولانا انور شاه کشمیری رحمه الله په فیض الباری کې یو جمله ذکر کړی ده. امام ابو حنیفه ذہانت باندې چې امام ابو حنیفه رحم الله کم عمر او یو سره راغی آپ سٹیج باندې ناستو په کرسۍ ناستو او سوال وکړه چې دا راته چې الله څه کوي، دی وخت الله څه کوي. خلک ټول چپ کې ناستل. امام سے ورتوی چې ته کوشه زدل جواب درکوم، ته کوشه ته زدل جواب درکوم. دا ویلي کوشه ما او ته سائل زب مجیب ما او د مجیب شان اوچتی د سائل نه ته کته کوشه ته جواب درکوم. دا سره کته کوشو امام ابو حنیفه په کرسۍ او خطا په زما رب دغه سکی ته چې رب سکی دغه سکی مخکې ته کې نو لې زه کته کې نو او زه ته کوز کې زه خو جوړ دا زما رب په فبویت البابا. بیا هغه نور سوالات هم ذکر دي چې امام صاحب نه دا تاسو شو چې الله کوم خوا ګوري، روخ چرته دی، چراغ بلې ما ته وې دي چراغ رڼا روخ راته خو دا دې خو پورا کمره کې رڼا خورا ده. هغه چې ته یو نړۍ باندې اگر پته روخ نشي خو دې ما دې روخ باري تعالی ته پوس کړي. یا صلی الله علیه ځانت ورکړو. چلو زړه سان دې مړاو کې ګران دې مسان دې اتم پورا دې ما خان شابه بس ما کله ګوره چې یو بادشاہوي او هغه خپل رعایا آزاد پریږي دي او تاسو نه کوي، نو خلق وي مرجل امیر رعیته، آزاد پر خودل دی بادشاہ خپل رعیت کله بوي اذا خلاهم چې کله پریږي دي یادو بعضم علی بعض چې په یو بل زیاتې کوي. مرجع امر الناس خلق بوي یعنی خلق معامله ګډه وډه شو الکه اوسه. مریج معنا ملتبس خلط، مرجع اختلط ګډ وډ شي. البحرین اختلط البحرین من مرجت دابتک ترکتها تیشوا مرجع د پر خودونه دي لکه یو سړی خپل غوا میخه ګډه بيزا بوزي ورشو ته پریږي دي نو خلقو مرجت دابتک اترکتها الته د پر خود ورشو ته. سنفرغ معنا فراغت خو شغل تغواړي، فراغت تمخي سوي شغل نو الله سو مشغوله دي وینا سنحاسبکم، نو دا فراغت مجاز د سند حساب نه لا يشغلوا شيئا شيئا ايشه الله مشغوله کول نشي. وهو معروف في كلام العربي الک د حساب نه تعبیر په فراغت سره دا په کلام د عربو کې مشهور دی. لکه یو سړی چاته وي لا تفر لا
لا اتفرغن لك الک صبرک سات ځان وزګارو ما وما بي شغل ني لکه غلوي ورګه تاسو زګورما ويقول لاخذنك على غرتك اے ناصاف په دیني سم شاب یار خلاصو شاب عمران الجومي عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما فيهما وبين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. اچھا یعنی سمانه دو جنتیو د سرو یو د سپینو بیا هر څه د سرو د سپینو شو خلاص او داخله بټول الله مهربان ته ګوري خو سره د الله او د مخلوق په منځ کې پرده د رؤیت بصیر دا الکبر هغه صادر د لویوالي علا وجهه فی جنت عدننا د بعض معتزله وی چې ګور رؤیت نشته کړه ردا الکبر موجود دی الک دار ردا الکبر د رؤیت نه معنی نه دی جی هغه خوري چې پرده کړی شي په خیمو کې قال ابن عباس الخلاصه سواد الحدق اتوروال دستورغو سترګ کې دا دنه چې کوم شی تور دي چې دا قط توري او دا سپین تک سپینی وقال مجاهد محصورات محبوسات بند کړي شوی قصرت طرفهن چې دی کته کړی خپل نظر په خاوندانو وان فسون خپل ځان اعلی ازواجنا یعنی ځانم وقفي خاوند ته او نظرم وقفي خاوند ته نه چاته ځان منګي نه چاته ګوري مخکې لا يبغين غیر ازواجهن الک خاون نه بغیر د بل چا لټونه نه کې نه بل ته ګوري چې فلان کې څنګه دی اخذ خاص سره دی وفي قال حدثنا محمود بن مسلم قال حدثنا ابو الوليد بن عبد الصمد قال حدثنا ابو عمران الجوزي عن ابي بكر بن عبد الله ابن قيس عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه خيمه من لؤلؤه مجوفه جنت کې یو خیمه ده من لؤلؤه د ملغلرنا مجوفه یعنی زو جوفن ډډه کړی شوی یعنی ډډه جوړه او دغه پلانوالش پته میله دی وګدوال یو الله ته پته ده هر یو ګډ کې دغه نه مخلوق دی ما يرون الاخرین دا چې هغه یو ګډ نه ګوري نه بل ګډ نه ښکاری او دا بستا محالي پکې جاز کې بیا ګرځا ونه شو کنه خبرکیږه مکه د دنیا کې سونا قتل ال تدیر شی دی نه کېده يطوف عليهم المؤمنون وجنات من فضة آنيتهما فيهما وجنتان من كذا آنيتهما فيهما وبين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رضاء الكبر على وجهه في جنة عدن. زما ذکر یار یو دی خورا